السلام علیکم ملګرو سره خبرې کوم یو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې یو ټیک ټاکر جنۍ چې د هغه قتل کړی شوې ده هغې والي سره په سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې اترې روانې دي او خلک مختلف رایې پیش کوي څوک پې خفه دي او څوک پې خوشحاله دي نو موږ راشو دې حوالې سره لږ خبرې اترې وکړو او تاسو ته پته ده چې اسلام موږ ته دا نه ښیي اسلام موږ ته دا ښیي چې فحاشي چې دا به تاسو نه پیلاوئ سوشل میډیا باندې غلط پوسټونه شله فحاشي پیلاول شله داسې خلک چې دی هغه نن سبا معاشره ډېر زیات سپورټ کوي نو موږ دې باره کې دا وایو چې معاشره ډېر غلط طرف ته روانه ده او علما چې دي د هغو سپورټ نه کوي نو اسلام موږ ته دا کارونه نه ښیي چې ته سوشل میډیا باندې راځه او بیا زنانه ذات لپ چې دی هغه بیخي اجازت نشته څنګه چې تاسو ته موږ ووایو چې د جنت د بیبیانو سرداره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې وصیت کړی چې زه کله مړه شلم نو زما جنازه چې دا به د شپې وړی ولې چې د غیر محرم سړي نظر زما په جنازه ونه لګي او که تاسو سوچ وکړئ نن سبا زنانه سوشل میډیا ته راوتي دي په سوشل میډیا باندې هغه بکواس هغه غلط کارونه کوي چې هغه د مستقبل چې کوم نوې جنریشن دی هغو لپاره یو ډېر غټ نقصان ورکوي او بله خبره دا کوم دا ټیک ټاکره چې کومه ویشتې شوې ده د دې قاتلان چې دي هغه په 24 غنټو کې دننه هغه ګرفتاره شوي دي او زموږ علما چې شهید کړي شي د هغو قاتلان نه میلاویږي د دې اصل وجه سره دې باره کې خو چا څه ونه وي نو زه اوس تاسو ته یو څو علما ښیم او چې کوم زموږ علما شهیدان شوي دي بیا نور داسې زموږ پښتانه وروڼه شهیدان شوي دي تاسو هغه وګورئ چې د هغو قاتلان لا ننه پورې نه دي میلاو شوي نو زه سکرین باندې تاسو ته ښیم مولانا سمیع الحق صاحب بیا د هغو زوی او دغه شان له طاهر داوړ صاحب ګیلمن وزیر او نور داسې زمونږ غټ غټ علما مولانا اعظم طارق صاحب د هغو قاتلان نن پورې میلاو نه شله په خپله سوچ وکئ چې د یو ټیک ټاکرې قاتلان په 24 غنټو کې دننه میلاویږي او زمونږ علما چې دی هغه محفوظه نه دي هغه شهیدان کیږي خو د دې مطلب دا شو که نه چې دا خلک چې دا فحاشي خوښوي او دین طرف ته شوق نه ساتي علما ځکه دو شهیدان کوي نو عزتمندو خپله سوچ وکړئ لا اوسه پوره چې دی د یو عالم قاتل نه دی میلاو شي چې یو غلطکاره یو بیکاره یو پلیت قتل کړی شي د هغه قاتل چې دی هغه په سکندونو په ګنټو په ملیټونو کې میلاویږي د یو عالم د یو غیرتي سړي د یو غیرتي پښتون قاتل نه میلاویږي وجه سره لږ دې طرف ته هم سوچ وکئ او بیا د سوشل میډیا هغه خلکو ته دا پیغام ورکومه کوم چې ډېر زیات افسوس کوي چې یاره دا خو ډېر زیات بد وشله خو زما دې خبرې طرف ته لږ راشئ د غلطو انجام چې وي هغه غلطي په خپله سوچ وکئ د غلطو انجام چې وي هغه غلطي چې تا ته اسلام دا نه ښیي چې ته لاړ شه فحاشي پیلاو کا برای راست راشه چې دا دنیا ته ویني دې سره زموږ د نوجوانانو مستقبل چې دی هغه هم خرابېږي او بل طرف ته تاسو وګورئ په فلسطین باندې څومره ظلم وشو فلسطین کې څومره خلک شهیدان شول د هغو کورونه روان شله چې هغه غریبانان چې کوم دي بېداره شله په هغو باندې څوک افسوس نه کوي بلکې زموږ په پښتنو باندې ظلمونه کېږي هغو باندې څوک افسوس نه کوي چې هغې کې ماشومان قتلېږي او بل طرف ته فحاشي چې ده د فحاشۍ سپورټ کوي څومره افسوس یار دا زمون غیرت ته دا زمون ایمان دی کاسه سوچو کوي
موږ ته دا پته ده چې حساب به الله کوي د هر انسان سره به الله حساب کوي خو الله پاک انسان له سترګې ورکړي دي سوچ فکر یې ولا ورکړی دی او باقاعده د علماو په کتابونو کې لیک دي چې دې طرف ته به نه ځئ تاسو ښه لار اختیار کړئ او که تاسو دې طرف ته ځئ تاسو بربادېږئ او چې تاسو ښه طرف ته راځئ نو تاسو کامیابېږئ دا خو د هر سړي فکر سوچ دی د دنیا دومره غټ ژوند نه دی وایي د دنیا یو ارزي غوندې ژوند دی د ټماټر ګارنټي شته د انسان ګارنټي نشته انسان دومره پته نه لګي چې دی خپل یو ځای کې ناست وي هغه ځای نه دی یو سیکنډ چې دی لږ خپل د ځای نه وړي دومره د ګارنټي نشته ولیکن زموږ فکر او سوچ دا ډېر زیات غلط دی د فحاشۍ سپورټ مه کوئ بلکې دا کومه جینۍ چې ټک ټاکر ویشتې شوې ده واقعي دا موږ منو چې دا یو نوجوانه وه او ډېره ښایسته ښکلې جینۍ وه ظلم ورسره شوی دی د دې پلار له خاص کر کې د دې پلار له مور له دا نو پکار چې دا فحاشۍ طرف ته راوړي بلکې د دې انجام چې دا ځکه د انجام چې دې طرف ته نه راغلی نو د دې بنن دا حال نو ولې چې دا دې طرف ته رااله او دا کوم هلک چې دا ویشتې ده نو هغه ته خو دا پته نه وه چې یاره داسې یو جینۍ ده د دې ځای سره تعلق ساتي او د ټیک ټاک نه وپېژندله په ټیک ټاک باندې د هغو یو بل سره تعلقات جوړ شول او هغه هلک چې کوم دی د هغه ځای نه راغی دلته دا جینۍ وویشتله عزتمندو زه تاسو ته دا خبره کومه چې د فحاشۍ خلاف راووځئ او چې کوم ځای کې فحاشي پیلاویږي د هغه خلکو سپورټ مه کوئ هغه خلک چې دی هغه صحیح طرف ته راولئ او که نه دغه حالات دي نو موږ کې خو په خپله سوچ وکړئ چې موږ ځان ته مسلمانان وایو او د کلمې لاندې ژوند تېرو او کارونه زموږ غلط وي داسې خو نشه کېدی که نو هر سړی چې دی هغه مور خور لري ولې هغه د غیرتي سړي کار وي چې کوم سړي کې غیرت وي که نه داسې نه کوي چې خپل لور خور چې د هغه سوشل میډیا ته او بیا هغې باندې فخر هم کوي چې یار دا خو ډېر ښه کار کوي واقعي پیسه به پکې ډېرې هله به پیسه ګټي هر څه به کوي ولې عزت چېرته لاړ او بله خبره دا ده ګناه پکې هم دی خدا نخواسته د انسان خو هېڅ وخت هم پته نه لګي په دې حالات کې تا باندې مرګ راشي نو ته به الله له څه جواب ورکوې تا سره به کم معاملات کېږي ته به څه وایې چې یار ما په دنیا کې فحاشي پیلاوله ټیک ټاک یې مې کولې څومره د افسوس خبره ده او ما تاسو ته دا خپل یو وړوکی غوندې پیغام مخې ته راوړو او زما دا خبرې چې چا هم اورېدې وي نو او چا پې بد ګڼلي نو د هغو موږ معذرت خوایو او چې چا باندې ښې لګېدلې نو هغو شکریه ادا کوو نو دا زموږ چې کوم دی دا خبره موږ تاسو ته دې له وکړه چې هر سړي له پکار ده خپل مور خور لور باندې نظر وساتي او زنانه له خو بیا بیخي نه ده پکار چې سوشل میډیا ته راشي کني د ټولو انجام به دا وي ولې دا خبرې بیا مخې ته راځي نو موږ به تاسو نه اجازت وغواړو د الله په امان